زما نوم توصیف احمد دی د اسلامي جمعیت طلبه بشام سرکل ناظم یم. نن په بشام ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول بشام کې د اسلامي جمعیت طلبه بشام سرکل له طرفه د سیرت النبي کانفرنس انعقاد شو چې په هغې کې د ناظم ډیویژن د سوات ډیویژن ناظم برادر حمزه رشید صاحب شرکت کړی. سابق ناظم صوبه چې هغه د پروګرام مقرر د سیرت النبي حوالې سره هغوی درس ورکړ جناب کریم الله صاحب. دغه پروګرام د اسلامي جمعیت طلبه بشام سرکل چې څومره نظم دی څومره ذمهداران دي د هغو په مرستې سره د هغوی په ټیم ورک سره او د هغوی په 4-5 ورځې مسلسل محنت سره دغه پروګرام راجوړ شو. هغه کامیابۍ سره سرته ورسېده چې پکې د بشام تحصیل د مختلفو سکولونو زده کوونکو شرکت وکړو. کوم ماشوم چې دی د مثال د یو شړې ځمکې په شانې دی. که شړه ځمکه کې موږ فصل وکرو یا ګلونه پکې وکرو یا پکې جوار غنم روجې پکې وکرو نو دا به فایدهمنه شي. که انکیس دا موږ دغسې پرېږدو نو دا هسې نه پاتې کېږي. دې کې ګن خځل یو بوټي کېږي پالتو بوټي نو دغسې د یو سټوډنټ د یو چایلډ مایند دی او که هغه موږ دغسې پرېږدو نو هغه د غلطو دغه شکار کېږي د غلطو محفلونو او هغه په فیوچر د هغه سټوډنټ د فیوچر دپاره هم ډېر زیات نقصان دی بلکې هغې نه د معاشرې دپاره یو ناسور جوړېږي. نو وختن فوختن داسې پروګرامات ډېر زیات لازم دي. اسلامي جمعیت طلبه چې دی نو د ربیع الاول میاشت کې دا یو مهم لانچ کوي او په هغې کې داسې قسمه پروګرامات کوي چې په هغې کې سیرت النبي کانفرنسز دي سیرت النبي حوالې سره کویز ټیسټ او داسې مختلف پروګرامات کوي چې د دې نوي کل او د ځوانانو او سټوډنټانو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د هغې سره اشنایت او د هغې پیغام او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقصد دپاره د دنیا ته راغلی هغه د سټوډنټانو ته ورسوي او دا زموږ لپاره او د موجوده کل لپاره ډېره زیاته ضروري ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم زموږ په زندګۍ کې کوم اهمیت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د هغه نه بغیر زموږ ایمان چې دی نو هغه کمزوری دی چې هغه موږ د سټوډنټانو ته د طالب علمانو ته موږ دا ورسوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې دی دا سټډي کړي او دا اهم پیغام هم دغه دی چې د سټوډنټانو لپاره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت دا پیغام ورته ورسوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ سره لږه ډېره سټډي وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ نه دونه ځان خبر کړي چې په آخرت کې هم د دې کامیابي شي او په دنیا کې هم د هغو لپاره څه قسمه فایده حاصله شي.